بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی سیدنا محمد. مدینه طیبه کې شیب بنی حرام کې حاضر یو او دلته وګوره مدینه طیبه کې لیکل شوی دی په دیوال فدت کا روحی یا رسول الله، زما روح دې تا نه قربانی اے دی الله پیغمبره. دی مقام باندې رسول الله مبارک یو لویه معجزه ښکاره شوې وه. دې ځای کې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ کورو. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ جنگ خندق کې چې وکتل چې رسول الله مبارک باندې د لوږې اثر ښکاره دي، کور ته راغلو. ښځې ته وایي چې څه شته؟ چې یو چلی دی او لږ ونې وربشې دي چې هدا بس حلال کا او روټۍ په حقه زه رسول الله مبارک ته دعوت ورکوم. او هلته چې لاړو رسول الله ته عرض وکړو چې قربان بس لږ غوندې وربشې دي، روټۍ ده او لږ غوندې غوښه ده او دوه کسان ځان سره راولئ. رسول الله مبارک اعلان وکړو چې ای اهل خندقو راځئ، جابر دعوت کړی دی. جابر صاحب وارخطا شو، په تیزۍ سره کور ته راغلو. ښځې ته یې وویل، هغې ورته وویل چې رسول الله مبارک ته خبر کړی چې بالکل چې بیا بې فکر اوسه. رسول الله مبارک راغلو، صحابه کرامو ته یې وفرمایل چې په آرام سره داخلېږئ، شور مه کوئ. او رسول الله مبارک په دغه روټۍ رایسته، په هغې به غوښه کېښوده او کسانو به خوړله، تر دې چې زر صحابه کرامو هغه غوښه او روټۍ وخوړله، ټول پرې ماړه شو او بیا هم خوراک پاتې شو. او بیا جابر صاحب ته وویل چې ته ښځه دې وخورې، کور والا دی، او بل چې کوم دا چاته یې لګې هغې ته یې ولېږې، ځکه چې خلک دغه لوږې هغې ډېر بې حاله کړي دي. نو دا هغه ځای دی چې تکثیر طعام معجزه ښکاره شوې وه. او دا جومات چې مسجد بنی حرام دلته جابر صاحب هغه کور و چې زر صحابه کرامو خوراک دلته کړی دی.